यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासु कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आलिमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। भरोसा कुछ नहीं इस नफ्स अम्मारा का ए ज़ाहिद, भरोसा कुछ नहीं इस नफ्स अम्मारा का ए ज़ाहिद। फरिश्ता भी ये हो जाए तो इससे बदगुमान रहना, फरिश्ता भी ये हो जाए तो इससे बदगुमान रहना। देमो ख्वाजे इज़्ज़तमन विरणे दकीम आयतिना करीमा और कीम यो हदीस मोद तुस पमख के तिलावत करल। परवरदिगार आलम फरमी चीज़ों पतुस के हक़ खल्क़ चे ईमान रोड़ाई दे ओ हक़ खल्क़ चाहता चे मो इल्म वर कड़ाई दे दगे खल्क़ ज़ां मकाम मर्तबा अज़मत दरजे दा पुरतकवों। दे दगे इल्म को वजह सरा हो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ता खिलाफत मिलाव शोई दे बदशई वर्ता मिलाव दो दैवा खबर दर सरजदा कई चे इल्म हगा तयाई दे कुरान उलूम चे सुमरा दी दे दगी दे पुरा दे इल्म लफ्ज़ इस्तेमाली दानूर दुनियावी उलूम चे सुमरा दी कसुक मेडिकल वको डॉक्टर जोशी दे दगे दे पुरा दे इल्म लफ्ज़ नहीं इस्तेमाली दे फ़न लफ्ज़ इस्तेमाली चे दे डॉक्टराई फ़न यज़दा को इंजीनियरिंग ये वको दे ज़राअत तालीम हासिल को पॉलिटिकल साइंस ये वको चे सुमरा दे दुनियावी उलूम शोबेदी दे दगे दे पुरा दे फ़न लफ्ज़ इस्तेमाली दे इल्म लफ्ज़ दा सिर्फ दे कुरानी उलूम दे पुरा नूर दे दग इल्म पवजा सारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ता खिलाफत मिलाव दे बदशई वर्ता मिलाव दो दे हज़रत
ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے دا یہی چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې د دوی کسه ذکر وشو یو د عالم یو د عابد چې د رز عابد چې د رز رژنی ولې او د شپې عبادت کو چې پدا کې کیم یو افضل دی د کیم مقام مرتبه لوی دو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم د عالم فضیلت په عابد باندې عبادت گزاره باندې دسته لکه د مو فضیلت پتوس کې پیوا ادنا کاس باندې د دغه علم په وجه سره کنز الاعمال کې دا حدیث سردریمی چې پروردگار عالم صرف د دغه علم په وجه سره په دنیا کې انسان ته قرآنی علوم د دغه په وجه سره په دنیا کې انسان صرف دا نه چې په دنیا کې د عزتمن شي په آخرت کې ها د بدشئی وي نبی علیہ السلام فرمایي چې په جنت کې چې کله جنتیون جنت ته داخل شي ډیر وخت په جنت کې تیر کو پروردگار عالم بیا پښتنه ځنه وکړو چې څکه مایشتا ورته وایي چې پروردگارا د هیڅ شي کمای نشته هر څه شرطه ملاو دي پروردگار عالم ورته وایي چې د خپل عالمونو نه پښتنه وکړي جنتیون خپل عالمون ته مخ وړوي ورته وایي چې پروردگار عالم خدا سي چې د خپل علما نه پښتنه وکړي علما ورته وایي چې هي کمایشتا ولدینا مزید پروردگار عالم د مش سره دا وعده کړی و چې زو تو سره نور زیاتای شګړه حق په جنت کې هر څرته ملاو دي خود پروردگار عالم دیدار یې اندر ته جنتیونو احتجاج وکړو چې پروردگار عالم عادت تو دیدار یې اندر ته ملاو چې کله پروردگار عالم د خپل شان سره جنتیون ته خپل دیدار ورکو د خپل غوتوی داس په خلی کې نیولې اکبا کو د جنات غون خوندینو ورشي نور خبره می دا درته کړله چې د قرآنی علوم په دا سره صرف په دنیا کې انسان نه عزتمند کیږي په آخرت کې ها پروردگار عالم فرمی انما یخشى الله من عباده العلماء پروردگار عالم فرمی چې د مو په بنګون کې هغه خلق چې د مونږ ډېر ډاریږي الله پاک یې هغه علما دي د علما خدغه مقام دی چې کله ها په پولیس سرات باندې یو شهید تیریږي ژاغو په وشي چیرڅا خپل هوره اده په انتظار دي او چې کله عالم په تیریږي ورته وایي چې کیف ودارجا وشفع لمن شئت شفاعت کا د هغه چا چې چاته د خوشوي سفارش کا فقام مقام الانبیاء په دغه وخت کې دغه عالم په حق ځای باندې په حق مقام باندې وی چې کیمه د پیغمبرونه ده چې څنګه پیغمبر د خپل امتی سفارش کو په دغه رنګ د عالم د الله د بندګونه سفارش کو نبی علیہ السلام فرمایي چې ټول خلق
دا د تبویی د بربدی سره مخ کېدین کې دي. الا العالمون کا بچتی صرف علما. چې دا کیم آیتینا او کیم حدیث مو د تاسو په مخ کې تلاوت کوم، دغه نو تاسو ته په خپل ادا معلوم شي چې انسان چاته یای د انسان معنا څه ده. د انسان د پیدا کېدلې، د انسان د جوړېدلې اغا اول مرحله، اغا اول بنیاد، اغا اول تخم، اغا اول ماده داس یو وګڼئ چې انسان ته دا کیم شرافت، کیم عظمت، کیم مقام، کیم مرتبه ورته ملاو دو. دا د دغه ماده په وجه سره نه، د دغه تخم په وجه سره نه دو ورته ملاو، چې دا د کیم تخم نه انسان جوړ شوی دی. انسان ته چې په ټول کائنات باندې مقام مرتبه ورته ملاو دو، عظمت، لوی، فضیلت ورته ملاو دی، ا د دغه ماده د دغه تخم په وجه سره نه دی. دغه ماده د انسان چې انسان د څه شي نه جوړ شوی دی، دغه تخم د انسان د جوړېدلې پروردگار عالم چې چیرته په قرآن کې ذکر کړی دی، انتهایی نجس ګندا شی نه دی. د دغه په وجه سره انسان ته کوم شرافت، کوم عظمت ملاو شي. چیرته پروردگار عالم د انسان په باره کې په قرآن پاک کې فرمی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. پروردگار عالم فرمی چې مو دا انسان خالص ته خور نه پیدا دی. حضرت آدم علیہ السلام پروردگار عالم یہ شکل صورت په خپل قدرت سره د خور نه جوړ کاته بیا روح ورچو. دا د انسان اغا اول بنیاد دی، خورا. پروردگار عالم په قرآن کې په بل ځای کې فرمی خلقناه من نطفه. پروردگار عالم فرمی چې انسان مخال د نطفه نه، د دغه پلیته قطره نه جوړ کړی. خور ترقی وکړه په داته بدل شو. بنیاد یې خوره د آدم علیه السلام د خوره نه پیدا کړ، او پروردگار عالم فرمی دا خوره مخکې ترقی کو. دا پروردگار عالم په نطفه، په پلیته قطره، په نجس شی باندې بدلوي. پروردگار عالم فرمی چې انسان مو خال د قطره نه د نجس پلیته ابنا پیدا کړ. بلدی کے پروردگار عالم فرمی علم نخلقکم من ماء مہین. پروردگار عالم فرمی چې آیا نہیں تس مو پیدا کړی د سپکې بنا چې هغه منی دو. دا د انسان هغه بنیاد، هغه شی نه دی. چیرته په قرآن پاک کې د خور ذکر دی چې انسان مو د خور نه پیدا کړ، آدم علیه السلام. چیرته د نطفه ذکر دی، چیرته د سپکې به د منی د دغه ذکر دی. دغه په دا سره انسان ته څه شرافت ملاو شي، په دا سره انسان ته څه مقام ملاو شي، په دا سره انسان ته څه عظمت ملاو شي، په دا سره انسان ته کوم فضیلت ملاو شي. دغه ذلیل سپکې
شینا پروردگار عالم دې دغه ذکر کړی دی چې په کیم شینا کې په خپله پلیتی وي نجاست وي پکې ګندولی وي پکې پتا سره انسان ته کیم فضیلت کیم مقام ملاو شي د انسان هغه د پیدا کېدلې هغه اول کوټه هغه کمره د تیارې ولا هغه اول مرحله د انسان د تخلیق د انسان د جوړېدلې هغه اول شی څه شی دی اخوره دو بنیاد یې څه شی دی اصل یې څه شی دی خوره دو چې انسان مو د خوره نه پیدا کړ اوس پدا خوره کې پدا کې نه چمک شته نقش الولا اشترائی پکے دای اغاوال بنیاد شو او خور احداس پروردگار عالم فرمی هو الذی جعل لکم الارض ذلولا پروردگار عالم فرمی چې دغه خورا بیا مو د توسته پورا ذلیلا هکړه پپشه بونده په ګرځي پپشه چته یی د توس زناور حیوانات هده پوسا په ګرځي د توس ماشینری هده پوسا په ګرځي د دمرا عاجزه چې خالف خپل فریاد نشکلای اوف نشکلای او نه پدا خورا کې د نه چمک شته ده نه رڼوي شته ده پکې نقش ولای شته پکې دا یې اول بنیاد د انسان د تخلیق د انسان د جوړېدلې د انسان د پیدا کېدلې هغه دومره مرحله دغه خورا اوس ترقی کو دا خورا چې آدم علیه السلام یې پیدا کړل دا اوس مخکې ترقی کو پروردگار عالم فرمی ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین پروردگار عالم فرمی چې دغه نطفه دغه د منی قطره دا مو وسو تلا په زوی د څه شي کې قرار کې چې آدم مور رحم دی د دغه خور نامه څه شي جوړ کړل دا مې په څه شي بدل کړل په منی باندې مې بدل کړل او د مور پر رحم کې مې تام کړه په ډیر ګندان نجس زوی کې دغه ترقی شي خورا دا پوکا دو پوکا هدو پوکاوین کې هدو صرف دا مرادای چې ټینګول ایدای چې په جمعه باندې ولاږي په بدن باندې ولاږي شنه شل د سړی یا زوی صفا کو ویلې چې کله بنوي تاسو ندی کتلی چې بنوي څه شوی کې تی بین وای سړی کنه وای دل منځه ده پورا پوکا هدو پوکاوین کې هدو خو صرف دا مرا خبره ده چې په دا کټینګ ولای دی په جمعه په څه شي پورې سړی صفا کو د انسان د تخلیق د جوړېدلې هغه درمه مرحله آدادو چې پروردگار عالم یې چې دغه خوره بیا مو په معنی بدله کړه په نطفه باندې خورا پوکاوا پوکاوین کې هدو چې او داس نوی د سړی تبین وای مینس کړایش چې کله بنوي خو چې په معنی په بدل شواله دمرانه جس شای چې د انسان د بدن نه یو وخت راوځي نه تلاوت کړای شي نه عبادت کړای شي نل مینز کړای شي دمرا نجس دمرا پلیت شای
परवरदिगार आलम फरमी अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन। परवरदिगार आलम फरमी च आया नवीनी दगा इंसान न पेजदाय पदा बोंदी चदाय मुझे चशी ना पैदो कर, नुतफे ना में पैदो कर, दे पलीते कतरे ना में पैदो कर। फ़इज़ा हुवा हसीमुम मुबीन। दगा इंसान बलोरता बिया दे मो दुश्मनी ता हमला वताड़ी मुसा रहा दुश्मनात शरीको दे मो नफरमानी हा शरीको। परवरदिगार आलम याई जे दग इंसान जुरत वक्त से जुरत चे पैदो में दाए दे पलीते कतरे दे नजस कतरे आगा तना में पैदो का ओ दाए बलोरता दे मो दुश्मनात हमला वताड़ी। खोरा पुकावा चिपमनी बदलाश वाला नजासत पके रोगाए। परवरदिगार आलम फरमी दे इंसान दे जोड़े दले आगा सलवारमा मरहला। परवरदिगार आलम फरमी सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन। परवरदिगार आलम फरमी चिदा दे माने कतरा दा नुतफा दा मुबिया प विना बदला कड़ा। नुतफा के इख्तिलाफ था जने इमामों ने पर निस्बों ने यही चिदा पुका दो इख्तिलाफ पके रुगाई मुत्तफ़क़ुन अलैहि न दाई बल्कि मुख्तलिफुन फी पदा के इख्तिलाफ जनी यही चे पुका दो जनी यही चे पलीता खोचे कला दागा नुतफा परवरदिगार आलम पवीना बदला पवीना बूंदे दे टूले इत्तेफाक थे चदा नजस तो पलीता दो पलीती के नूर हज़रत वाला रोगाई दा युवा इंसान दर तवशाई चदा कीम मिश्तुस्ता ये टाकर कड़ाई दे काना दा अखपल हकीकत दर तवशाई पदा बंदे लश गौर कई दे दग इंसान दे पैदो के दले आगा अव्वल दे त्यारे वाला कोटा परवरदिगार आलम दगा नजस मदे च जिक्र कले दा तखमे च जिक्र का दा गंदा ए दगे सारा सारा इंसान च पकीम जुई के पैदो कीजी आगा कोटा आगा कमरा इंतहाई नजस पलीता दे गन सारा सारा त्यारा चाह दे मोर रहीम दाई पाक जी के किम लेटी ना लगे दिली बल्पी ना लगे दिली तुरंत यार परवरदिगार आलम फरमी यहलुकुकुम फी बुतून उम्महातिकुम। परवरदिगार आलम फरमी जज़तोस दे मांजे पगड़े पनसीना के पैदो कावा खलकन मिन बाद खलकिन पैवा पैदो यश पसे देवरस्ते पबल पैदो यश सरा फी जुलुमातिन सलासिन पद्रे त्यारे के तखम हा गंदा नजस चिदे बदन नवोजी सड़ाई तिलावत इबादत च चुपराए गुसल नवी कड़ी गुसल पे वाजिब शी ओ ब्यागा पकीम जुई के चदा नुतफा तम कीजी पकीम जिकी के दे द तरबियत शी परवरश शी आ इंतहाई गंदा नजस जुई द्रे त्यारे अवाल आदे मोर नास्ताई चपदा कहना ना बल्पीना नदी लागे दली तुरंत यार
د انسان د تخلیق هغه دوم مکان د تیارول د مور ناس د مور په ناس کې بیا د ننا رحم دا هغه دومه کوټه شوه د تیاروله په دغه اندازو کې دغه انسان تربیت شي پرورش شي بیا د انسان د تخلیق د جوړېدلې هغه درمه کمره د مور ناس یوه کمره د تیارې د مور په ناس کې د ننا رحم دا دومه کمره د تیارې په رحم کې ننا باریکه پرده چې پاکې بچای وشته سره دا د درمه کمره د تیارې په ګندا سینده کې دغه بچای لمبې وایي نجس ګندا ا د مور د خیز وینا ا دغه بچی خوروک وي دغه انسان دی ماده بنیاد نجس ګندا ماده ګندا نجس مکان ګندا نجس په دغه درې تیارې کې په دا درې کمرې کې د دغه انسان تربیت شي په دا سره انسان ته فضیلت حاصلېدلی شي سول نه پیښیږي انتهایی نجس ګندا زینت په دغه ګندا سینده کې د مور رحم کې په دا کې دغه بچای لمبې وایي الله پاک یې چې د دمره ګندا نجس شینه مې توس پیدا کړی بیا دمره د توس عقل کور نه کو چې بیا د مو دشمنی تم لا وتاړی آغا د انسان حقیقت درته بیانوه د انسان حقیقت اصل یې تخم ها آغا ګندا نجس چې بدن نوځي سړی د عبادت نوي چې څو پورا یې غسل نوي کړي او آغا لیار هغندا چې پکې ما لیار باندې داغه نطفه وزي هغه لیار هغندا چې پکې ما لیار باندې دا نطفه د مور رحم ته چې هغه لیار هغندا چې پکې زوی کې داغه نطفه تم کېږي هغه زوی هغندا نجس بیا چې پکې ما لیار باندې انسان بهر ته دنیا ته رسي هغه لیار بیا ګندا نجس پتا سره انسان ته کوم شرافت عظمت ملاو شي دا د دغه نجاست د دغه ګن د دغه غلاظت مجموعه دغه انسان دا خو د موتو د دغه کفارې د دغه عقل دغه دوکادو چې شپار رز په دغه بدن د پنځه پټا بډې په دا باندې شپار رز ته لګیاوي د دغه پښل یاول باندې پکیم شی باندې چې خزان اردریمی او تترکیمه پر خپل یاوي دا صورت دا جسم دا بډای دا ترکیمه پر اخشلیوي دا اخشلیه بډای د جوړه دغه د پورا د چپ دا باندې خزان ارسي بیموری حسین جمیل انسان چې د تکلیف منه بیموری سره کله مخامخ شي چې کسي ورستي د پیژنګلې نه وتلای وي حسین و جمیل زونی د انسان چې څو وخت په تیریږي بیا ویلو سینه هتریږي سرمن مې حلالېږي مخ وې ګونځه کړي وي سترګې وې څنګه
خزان پیروشي کا نشي پیرو غام د پریشانۍ سره مخامخ شي څومره حسین او جمیل انسان چې د کته نه بیا وځي چې کیم شای جوړ شوی دغه د پورا دای چې پابوندو خزان دریمی بیا ویلې زته په دا باندې لګیای چې شپار دغه په خپل ول لګیای صورت اصل سیرت اخلاق عادات خوی کردار دغه دا هغه شایدای چې دا همیشه وي د انسان سره دا په قبر کې هوی در سره دا په عالم برزخ کې هوی در سره دا د پولیس رات باندې هوی در سره دا د قیامت پر باندې دا نه سیرت کردار اخلاق خوینا عادتینا دا چې چا خوشالي کړل دغه ضرورت چې سړای دا خوشالي کو دا نه چې صورت ته خوشالي کو نور میشتو ستا په کور دو چې سړای محبت کو د سیرت سره کو ځکه چې دا همیشه کده صورت والمحبت وای بیا خو چې لان مثال درکاو امام ابو حنیفه رحمه الله چې میشتو سی په مذهب باندې د سره د میشتو محبت شته کنه شته امام شافعی امام احمد ابن حنبل امام مالک امام بخاری امام مسلم امام ترمذی امام ابو داود چې دغه د ټول سره د میر د زړه د من نه محبت ته عشق کوم دا ور سره خدا مالی مشوله کده صورت په وجه سره وای په مشتوس کې یکی ولی دلیل ده خدا د دې د سیرت سره د دې د کمالات سره د دې د علوم سره د هغه په وجه سره د دې سره د میر داسې محبت دای داسې محبت کده دې په ما دې په شان کې څوک ګستاخی کو مشتوس نشي برداشت کولای نور خبر ادا چې سړایو محبت د سیرت سره کو خپل اخلاق او خپل خپل کردار او خپل سیرت او خپل خوینا عادتینا عطا ابن ابي رباح ادب بارک امام ابو حنیفه رحمه الله آی ما رأيت افضل من عطا ابن ابي رباح چې مو په عطا مو په نسبت په عطا ابن ابي رباح نه افضل انسان نشته مو په افضل انسان نه دلای حبشي دای غلام دای تکتور وړي سترګې غټه شینډې کله صورت په وجه سره وای خو د صورت نه خو هیڅ کښلای نه و خو امام صاحب یې چې د مو په نسبت په دن افضل انسان نشته نور محبت دا د سیرت پکور وی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تور د حبشی وړې سترګې غټې شینډې خو مقام مرتبه یې دادو چې حضرت عمر فاروق چې کله خبره کو خطاب کو بیا یا سیدنا و مولانا یای چې بلال خود امیر سردار د مو آقا دی دا مقام په صورت خو نو ورته ملاو په سیرت ورته ملاو نبی علی السلام چې کله معراج تدریمی د جنت سیل کو بلال ته یای چې بلالا زد شپې په خوب کې د جنت ته تلای و د جنت سیل مې کم اے بلال ته په فرش باندې د تو د چپلې د پانی आवाज مو په عرش بنر مخ کې تر ودر شو نبی علی سلام سره زندگی تیرا
لکه څوک ملګری په یوه کمره کې پوتې وي چې کله څوک ارڅي ها بهر نه د څپلۍ اواز نه پته لګي چې پلونای روغای نبی علیه السلام اواز وپېژنده ورته چې ته پغځې بونډې دغه مقام دا په سیرت ورته ملاو او زه تو په صورت لګیای صورت شویست شلولای دا سبب د فتنې ګرځي پتا سره انسان د تکلیفات د مشکلات د فتنې سره مخ کیږي او سیرت کردار خوینا عادتینا چې چا خوشالي کړل دغه د پرادات نجات سبب ګرځي په صورت باندې سړای د فتنې د تکلیفات مشکلات سره مخ کیږي حضرت یوسف علیہ السلام کا په صورت باندې وای حضرت یوسف علیہ السلام ته پروردگار عالم هغه حسن ور کړای او هغه حسن چې پروردگار عالم ها او د پروردگار عالم پیغمبر ها د حسن گواہی کو پخپلا داسې حسن یې ور کړای و خو هغه حسن جمال شویست بلکې دا هرڅی په روایتونه کې چې پروردگار عالم چې حسن شویست چلولای پیدا ک نیم شویست حسن یوسف علی السلام ته ورک نیم په د کائنات تقسیم ک خو هغه یوسف علی السلام د دغه صورت په وجه سره خپل ورنه کیتا چایي د دغه حسن د شویست په وجه سره خو د مصر په بازار کې د غلام غوند خرڅيږي د دغه حسن د شویست په وجه سره خو د مصر په جیل کې دای په قید کې په هیڅ په فائدہ نه برغی دا خو چې کله یې سیرت خوشالای و بیا دغه چې کله د حکومت وخت ترسي بیا په دا مقابل دای ورته یای اجعلني على خزائن الارض حضرت یوسف علیہ السلام ورته یای چې د ملک انتظام د ملک خزونه د مو په حواله کوي انی حفیظ علیم داس نو ورته چې انی حسین جمیل چې زه ډېر خوشاله یم داس ورته یای چې په مو کې دغه اهلیت شته دی په مو کې دغه ملک د نظام د چلاولې کمال شته دی پکې یوسف علیہ السلام ته صورت جمال ظاهری شویست د پورا د فتنه سبب خو هغه سیرت کردار خوینا اخلاق عادات د پورا د نجات ذریعہ ګرځي د پروردگار عالم د انوارات د رحمت د تجلیات مرکز دا په حقیقت کې دا د ننا بادشاہ دی قلب دی زړه دی او داغه زړه هم په حقیقت کې عرش الرحمن دی پدا باندې پروردگار عالم یای چې ز په هیڅ شوي کنر درم خود مومن په زړه کې رسه چې کله یو انسان د دغه زړه صحیح تزکیه وکړو صفویه وکړو تزکیه په څه سره شي صفویه په څه سره شي ذکر الله
دا بیا د پروردگار عالم کور وګرځي. پروردگار عالم انوارات تجلیات چې کله عرش الرحمن شي په دا باندې د الله رحمتونه بیا دا بیا په یو عجیبه کیفیت کې وي دغه انسان دا انسان بیا د دنیا نه کټ وي. خبره مې دا درته کړه چې انسان چې د کیم تخم نه دی جوړ شوی دی په دا سره انسان ته فضیلت نه ملاویږي. انسان ته فضیلت په صورت سره نه ملاویږي. انسان ته فضیلت دا چې کله د زړه تسکیه وکړه زړه یې صفا لکه دیوه مخکې مو درته ویلي وي چې د جمعې تسکیه صفوي دا په ببوندې شي په سیبونه بوندې شي چې خیرنه وي پاوې سمه وینځې دا صفا کېږي. دا اسنا چې په خیرنه جمعه باندې ته استری دې تېره کړله دا صفا د هر څه شي خپله د تسکیه د صفویي طریقې دي خپلې سره زار دا په بد سلو را پسې بونه وینځه نه صفا کېږي د دغې د تسکیې د صفویي خپله طریقه ده چې دا په یوره باندې سوځي. په دا رنګ د انسان د زړه تسکیه نبی علیه السلام یایي چې د زړه تسکیه مرګ ډېر درې ده وایي او د قرآن پاک تلاوت په کثرت سره کوي په دا سره د زړه صفویي شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمی الناس كلهم هالكون الا العالمون. نبی علیہ السلام فرمی چې ټول خلق د تبعیض د بربادۍ د هلاکت سره مخ کېدین کیدای کبشتي صرف علما. اول خبره مې درته کړله چې دا د علم لفظ دا د قرآني علوم د دغې د پوره د علم لفظ استعمالیږي د دنیاوي علوم د پوره د علم لفظ نه استعمالیږي. دغې د پوره د فن میډیکل یې وکړ ډاکټر جوړ شه فن یې وزده که فن انجینرینګ یې وکړ انجینر جوړ شه فن یې زده که دا د علم لفظ دا قرآني علوم د دغه د پوره استعمالیږي. خبره مې دا درته کړله چې د دین زده کړه کوي د دین د علما سره تعلق جوړوي نزدېکات ویلوړ نوست ور سره کوي. یوم ندعو کل اناس بامامهم قیامت پر اس باندې چې کله پروردگار عالم هر څوک په خپل امام پسې په خپل لیډر پسې په خپل پېشوا پسې عالم چې کله د الله په امر سره فرشته جنت ته روان کو پروردگار عالم ورته وایي چې هغه خلق چې په دنیا کې دغه ملګرتیا کړې دو دا پسې راون کا او چې چا د یو ګمراه به دینه ملګرتیا په دنیا کې کړې وي د خپل ګناه په وجه سره
چې کله جهنم ته بیایي ها پروردګار عالم ورته چې دا نور هم سره اون چې دنیا کې د دم ملاتړ کو دا څه داس غاب خو نه دی د علما خو یو خپل مقام دی مقام د دغه په وجه سره خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په یو موقع باندې روان دی لشکار ور سره په غره کې روان دي داس ګرمۍ موسم و اچانک ودارېده وان لشکار ودارېده اده لشکر مشر کمانډر ان چیف آغا ورتر مخکې شو ورته چې امیر المؤمنین څه تکلیف جوړ شو ویلې ودارېدلې وان خال کې څټا وی لوړ دی ګرمۍ سیزن ورته ویل چې دا کیز وطن ټیټ وطن دی د غره په خو کې روان وي چې هغه تیر وخت یو د شو په دغه ځکه کومو راما په ولا او چې بیا کور ته رغلل پلور والل سپکاول وی چې تو په سړی کې کښنه ته دمرا نلایکه دمرا نه اهلا یې چې د مول د په ول چال هن درسي ورته وی چې یو هغه وخت و او نن هغه وخت دی چې د ایمان او دغه قرآنی علوم په برکت سره ظنن امیر المؤمنین پدا سره پروردگار عالم انتهایی د قرآن علوم یو سړی زده کوي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي فضل کلام الله علی سائر الخلق كفضل الله علی خلقه د الله کلام قرآن پاک داتا په نور خبره بونده په نور کلامینه بونده دسه فضیلت حاصل دی لکا موتا په خپل مخلوق بونده پروردگار عالم نبی علیہ السلام فرمایي لکا پروردگار عالم ته په خپل مخلوق بونده کوم فضیلت حاصل دی دا خو هغه کلام دی هغه کلام چې دغه کلام چې څوک تلاوت کو تلاوت دغه څوک عالم وګرځي قرآن صرف د الفاظ نوم نه دی قرآن د الفاظ د معنی د تفسیر دغه نوم دی
چې تو ته معنی پته نه لګي کنه چې خدای چرته یای. ځکه خو که یوه مسله سړی زده کو په 1000 رکعته قبیل نفلی عبادت نه ډیر ثواب دی. الحمدلله رب العالمین دغه آیات ته وویو سره د معنی سره د تفسیر د زده کو په 1000 رکعته قبیل نفلی عبادت نه ډیر ثواب دی. علم دا قرآن پاک خو امام عاصم رحمه الله تلاوت کو خپل شاګردون ته سبق ویو. شاګردون ته سبق ویو په یو مقابله یو شاګرد ورته وویل چې حضرت صاحب دا د خلینه د چې خوش بیر دی دا په خله کې ته څه شي نسي ډېر دل د خوستو زونه د شاګردونه په خپل مانس کې ډېر نږدې تعلق. اخر کې دای مجبور کوم ورته ویل چې هیڅ شای په خلک نه نسم. د قرآن پاک تلاوت په کثرت سره کو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم زیارت میں په خوب کې نبی علیہ السلام میں په خوب ولیدو ارتویل چې اے امام عاصم د خپل شینډې در نږدې کا چې زه خوشحال کوم چې د کوم وخت نه مې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې شینډې مو خوشحال کړي دي تر هغه وخت نه د مو د خلینه دا خوش بیتی. خبره مې دا درته کړله چې پروردگار عالم یای چې د انسان اغا اول بنیاد چې پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام د خور نه شکل جوړ ک په خپل قدرت سره یې روح ورچو خورا خو په خورا کې خو هیڅ کمال نشته دی. نقشل ولا اشتراي پکې نه چمک اشتراي پکې نه نورانیت اشتراي پکې داغه خورا مخک ترقی کو پروردگار عالم یې پمانی بدلوي. دمرا ناجس چې د بدن نه سوس کوي وزي نه تلاوت نه عبادت دا دغه انسان دا شایته چیرې یو کس راون لوی سردار شکور صاحب پس راون دی د الله یو ولی الله راون ورته وی چې یو بوډا ته ویل نه ودارې دی تو ته پته نشته ده چې څوک راون دي. غرور تکبر د الله ولو ورته ویل چې کله تو اجازت وی بیا ځان تو ته د خپل حقیقت در وشایو. ورته ویل چې وشایا ورته ویل اولک نطفه قذره اتو اغاوال بنیاد آده نطفه د منی قطره گندا نجس چې د بدن نه وځي د عبادت نوی انسان غسل په واجب چې څو پورې غسل نوی کړای نه عبادت نه تلاوت نه
په پلیته لیار وتلی په پلیته لیار د مور رحیم ته تلی په ګندا غلظت پاک سینده کې د لمبې والې ا د خیز وینه د خوروک وا په پلیته لیار باندې بهار ترغلی دا د تو ابتدا دو وآخرک جیفة قدرا او آخر دې تو دا دی چې دوی ورځې در باندې تېرېږي څوک ته بیته نشي تم کېدلی شل غوم مشه دا مړي وي چې هغه دومره بي نشي لکه چې دوی ورځې په انسان باندې تېرېږي او په قبر کې بیا دې څه شي سره مخامخ کېږي دا د آخر دی وانت ذلك تحمل العذر او مانز د ګن نه ډک دی د غلاظت نه ډک دی بهترینه پرده نرمه څرمن پروردگار عالم په بدله کړي دو پدا کې پټ کړی دی د نه نه ګن نه د غلاظت نه ډکی دا د توغه دی دغه کس کله چې د الله ولڅوک پاکه اثر وی خپل په د باندې اثر وکړه په ځواب کې ورته یای جزاک الله کے چشمے باز کر دی جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی مرا با جان جان ہم راز کر دی ورته وی چې خدای دې تو سره تو تعالی جزای خیر درکو خدای دا شګړې در سره و موته خو نو پته چې زدا شایم موته خو د خپل حقیقت ور وشي خدای دې تو دغه بدلې درکو دغه انسان دی بیان درته ختموم خبره مې دا درته کړله چې انسان د خپل خوینه خپل اخلاق خپل کردار خپل سیرت خپل عادتونه دا د خوشالوي صورت په هیڅ فایده نه ورتي په هیڅ فایده نه ورتري سیرت کردار خوینه اخلاق شهادتونه دو دته په قبر کې هم په فایده ورتي نبی کریم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ورسته صحابه کرام پښتنه وکړه چې عائشہ تو خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خپل ژوندۍ تیر کړی د نبی علی السلام اخلاق څنګه وی ورته چې خلقه القرآن قرآن مطالعه وکړه د نبی علی السلام اخلاق وی نور خبره دا چې خپل اخلاق خپل سیرت خپل کردار خپل خوینه دا خوشالي وای مختصر زندگی دو هیڅ پتہ نه لای यो शायर यही दे उर्दू अगर तुझसे कोई पूछे कि ज़िंदगी क्या है हथेली पे खाक डालकर और उसे उड़ा देना चाहे खोरा क्या पछताना रहो कुछ दा ژوند څه شي دا سدا پستا خورار وخلا په دا ورغوي سوی کا ورچو فایا چا ګار دو خدا دا ژوند دی هیڅ پتا نه لای دا خپل اده همیشه زندگی د هغه د پورا چې چاته یورای وکړ یقینا د هغه پروردگار عالم سلا بدلا ور کوي امین دا وک پروردگار عالم چې د مش سوول سموار وول الال العالمین په دا باندې مشته د عمل توفیق او نصیب کی پروردگار عالم په د حاضر جامه کې چې د چا څه قسم مشکلات وي او مشکلات ته خپل قدرت سره حل کې پروردگار عالم په د حاضر جامه کې لار بار پکورینا کې چا مشته د دونه ویلی وی یا نویرته ویلی کندری ناوی کا زناناوی کا وړوی کا مشرون وی
الہ العالمین چې د چا په وجودینه کې څه قسم کا جسمانی بیماری وي کا روحانی وي تشفی شفا دې تو په قدرت کې دو الہ العالمین ته د غونډه شفا کامل عاجله په نصیب کې خپل لیاړای دورای کې د بیماری جراثیم غشي د غونډه د وجودینه په خپل قدرت سره لري کې غونډ ته صحت ورکې د پورا د نیک عمل الہ العالمین چې د چا بدای وي یا بدای په نیکي بدلې کې چې د چا دشمنی وي آی په دوستۍ بدلې کې چې د چا زړ بدګای وي آی په مینا په محبت بدل کې چې د چا نشتی وي آی په غنیتوب بدلې کې الہ العالمین د میش دغه نوې نسل کده دین په تعلیم کې لګیا دی کده دنیا په تعلیم کې دی پروردگار عالم غون په خپل مقصدینه کې کامیاب کې غون په دین باندې حق شلې کې داسې خال پکې جوړ کې چې د میش د غونډه علاقہ د غون ملک په خلای وي الہ العالمین د میش د علاقہ د هر قسم فتنه فساد د شر د انسانونو د شیطانونو نه محفوظ او وسوته پروردگار عالم څوک ها چې د خیر د شګړې ولا سوچ وي الہ العالمین د هغه پر ربه کې اثر وچاوي چې څوک د بدمنۍ کوشش نه کو هغه به وسه کې پروردگار عالم مردگون باندې رحم وکي قبرینه بخچې د جنت جوړې کې جنت الفردوس په نصیب کې د شهدا روحینا اعلی الیین تورسوي دای فیض برکتینا په میش باندې قائم او دائم لره الہ العالمین د دین اداره چې څوک دغه سره په کیم شکل کې امداد کو پروردگار عالم هغه خلط تمدیم دی الہ العالمین دنیا حق شلی کې آخرت حق شلای کې په کاروبارینه کې برکات وچاوي د نقصانات د پریشانی د تکلیفات نه حافظ او ناصر شي الہ العالمین د غری خلق کاروبار د ځان غزي ول پروردگار عالم د نقصانات نه وسته د کاروبار ورته ګټمان کې الہ العالمین می سفر په سفر کې په خیریت په عافیت کې لاره منګولې د خلول دولت نه ډکه لاره د هر قسم تکلیفات پریشانی نقصانات اکسیډنټي د وبایي بیماری نه د غونډه حفاظت وکي الہ العالمین د میر د علاقې دغه سیزن دی پروردگار عالم ته د هر قسم کده تو قهر د جلای په شکل کې وي د اسمون د طرف نه کده تو کار د بیماری په شکل کې وي د مذکر طرف نه پروردگار عالم دغه سیزن ته محفوظ اوسته د غونډه خلک د پوره غټمان کې پروردگار عالم بیا غونډ ته د تو د حق د ادا کول توفیق ورکي الہ العالمین کده چا ولدینا نوی نیک صالح عمر درازي زمن ورکي چاته د ورکړی دی اته تن نیک صالح وګرځوي الہ العالمین د امت مسلمه په حال باندې رحم وکي پروردگار عالم د میش دغه سولینا په خپل دربار کې کبیر منظیر کې څوک چې په جلینا کې پروردگار عالم ته بند دروازه په خپل قدرت سره ورته خلاصې کې ربنا تقبل